السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. او یا زمیر خان علی ونیا مړه بس که کنه. او یا طاهر خان علی ونیا مړه بس که کنه. زما ورور زمیر خان هم موجود دی. روان یو ثوابۍ ته. تاسو به سوچ کوئ چې ثوابۍ ته څه ځو، نو دا خبر به ته زمیر خان درکړي. جی روان خو ثوابۍ ته یو پرمان کسکر صاحب لا چې خلک ته ډېر نفرت هم کوي او ډېر خبرې مبرې کنزل وغاله کالن کې انسانیت کنزل دی، انسانیت حق نه دی یو انسان ته کنزلو هغه سره مینه وکړه که نه د کنزلو په ځای ورسره مینه وکړه نو کیدای شي چې الله د هغه په شان مقام درکړي. یو ځي ته لکه ورسې نو د هغه خواله روان یو او باقي خو سره چې چا څه امداد کړی هغه هم تا ته پته ده. خو دوه شعره ورته وایم چې دا منم که د لر دی او که د بر دی د زړه سر دی. دا منم که د لر دی او که د بر دی د زړه سر دی او جي که نه بیخي پرمان کسکر دی د زړه سر دی. زموږ سره اوسئ د ثوابۍ دا چکر زه په تاسو باندې انشاءالله هم لګوم. کسکر صاحب خواله هم ځو، د ثوابۍ خلک هم په تاسو وینم. دلته ډېره خصوصي شکریا دا یاد حاجي صاحب کوم چې دمام کې دی د هغه ملګرو او بل زمونږ کشر ډېر ګران وصال خان کوم چې د سپین نه دی د هغو هغه ډونیشن زمونږ سره دي. نو زه کسکر صاحب ته به دا موا لګو د هغه سره هم ګپ شپ لګو. زمیر خان لیونیا شعرونه وایي نو مړه بس کوئ که نه. راځئ په لار باندې روان یو او د ثوابوالو محبت چې کوم دی هغه د کمال دی. اگه زه هر ځای کې ته لاړ شم د ثوابۍ مینوال هغه په ټاپ باندې دي. مخکې هم راغلي مو خو ډېره زیاته شپه وه د شپې راغلي وو. زه خپل ملګری دوبۍ نه راغلی وو سمیر به یې دا خوا راغلی وو او اوس خو روان یو د پرمان کسکر خواله. زمیر خانه ثوابۍ باره کیسه وي او مخکې چېرته راغلی؟ ثوابۍ ته خو او راغلی م ډېر زیات زما خو د ګاډي کار و زه به ډېر تلم راتلمه پروګرام لا هم دو پیرې راغلی ما او ثوابۍ ډېر پښتانه خلک دی ډېر ښه خلک دی. حالانکې ما په یو شعر کې ستایل هم دي. هغه شعر داسې دی چې زما په زړه کې ماته داسې یو جینۍ خوږه ده لکه مالټه چې د ورتېر او د پلی خوږه ده. چا راته ووایه زه چا په ژبو کې تضاد ته سره نه راولم خو په ما ګرانه ده بس ژبه دې روجۍ خوږه ده. چا راته وویل لیونی شې سواد ښایسته دی که نه ما ورته وویل ټیک شو مړه ثوابۍ خوږه ده. دا راته ووایه د کسکر صاحب خواله چې روان ده. کسکر صاحب دې پیله په کوم ځای کې لیدلی وه غزل دې ولې په کوم ځای کې کتلی؟ یاره پیله ما ته چا راولېږو وایي چې دا واوره نو ما په کور کې اورېدو ټول لکه بس ټول پلار او مور ټول لا سره وو. ما راځئ واوره ډېر د خندا ما ته په خپله هم ډېره غټه مزه اخیستې وه. ما ویل چې هلکه مونږ دونه کتاب ولیکو مونږ خو په دونه غټ زور نه دی اخیستی او کسکر صاحب لکه ته په شعرونو ډېر زیات زورلی خو مایزه انسان دی لکه د انسان یوه جذبه راپار شي حالانکې که هغه شي او که نه شي خو د هغه خیالات او جذبه داسې ده چې زه وایم چې الله یې مخکې مقام ورکړي نو ښه به یې بهتر به یې چې شاعري ښه شاعري شروع کړي بهتر به. نو ثوابۍ مونږ تاسو په لار در روان یو. کسکر صاحب مزې دې وکړې ګوره ستا موبایل د هغې یو سړی خو کم سے کم مونږ درته کالونه وکړل بیا هم درته په اخره کې ولیکل چې ډي ایس پي مردان نو بیا هم یې کال وکړی. پهله به راته ظالمه ښې چې دا څوک ده. دا ظالمه به راته ښې به یې ظالمه غریب ګزار دې وګو ښه ستا ظالمه غریبي ده اوف توبه ما خو ویل که شاعري ده اوف توبه ستا ظالمه غریبي ده اوف توبه ما خو ویل که شاعري ده اوف توبه چې د خلکو به خاندل ما به جړل ستا د چا سره یاري ده اوف ډېر ښه دی چې د خلکو به جړل ما چې د خلکو به خاندل ما به جړل ستا د چا سره یاري ده اوف توبه بیا مې ولیدې خبر شوم په خندا شوم بیا مې ولیدې خبر شوم په خندا شوم ښځې غټه غریبي ده اوف
توبه ډېر ښه دا دې اوس تازه بس تازه یو دوه درې شعرونه واه شعره واه ای زما خو پخته کوګی راکړه دی واه زما خو ورور دی زما خو پخته د زړه نه د شاعرۍ د معامله او دا قصه به ته وباسو خو لکه د غریبۍ څپېړه چې کومه ده که نه دا چې چا هم څکلی ده نو هغه به دا له شکر دی چې لیونی شوی نه دی لکه دغه تو لیونی کړی نه دی که نه دا ټیم مونږ راورسېدو ثوابۍ ته د فرمان علي کسکر صاحب خواته او د هغه ملګری صمد بایي هم دلته موجود دی او زموږ سره ګران زما ډېر خوږ ملګری ضمیر خان هم موجود دی ضمیر خان ډېر مننه یاره ملکن نه راسره ثوابۍ ته راغلی او کسکر صاحب خواله مهرباني دا خو زمونږ حق جوړیږي فرض جوړیږي الان کې اول خو به ورته خلکو شاعري وی جو مونږ به وی یاره شاعري داسې نه وي د دقې وجې نه بس غږ نه کو اوس هغه په خپله وایي چې زه شاعري نه کوم زه به یې د خلکو په خوله خانداره ولم مذاق کوم ګپ ولمه ښه غریب سړی ما ښه غریب لکه الان کې چې موږ څونه تپوسونه مو کړه نو ښه غریب دی زه وایم چې دا کم خلک کنځلې کوي چې امداد ورسره نشي کولی کنځلې دې ورسره نه کوي کنځل دې ورته نه کوي نو ډېره ستاسو هم ډېره مهرباني ډېره مننه م کومه چې دې وخت نه م دونه وخت وباسو دې غریب لره ډېره مننه ضمیر خانه مونږ په دې لاره باندې مو ووایي چې یاره مونږ د خپل حاجي حیات خان کوم چې دمام کې دی زموږ ډېر خوږ مشر دی په هر کله چې په پښتون باندې سخت راغلی هغه زما سره په هر کیس کې ولاړ دی ما دا فرمان باره کې هغه ویډیو کړی و چېرې دا ماشوم دی هغه وایي چې زه شاعري نه کوم که په دې ټینس وخت کې د دونه نفرت وخت کې یو ماشوم تاسو په سوشل میډیا باندې وینئ هغه تاسو وخاندئ نو کم از کم که هغه له داد نشئ ورکولی نو رد بد کنځل دا ورته مه کوئ حاجي حیات خان ظهور او رفیع الله د زړه نه شکریه ادا کوم چې د هغه ویډیو نه پس زما سره رابطه وکړه او کوم امداد چې دوی له رالیږلی دی هغه به انشاءالله ته حواله کوو وصال کم چې ځان د باتینګن وایي خو مونږ وایي چې زمونږ د زړه سر دی دا باتینګن ټکي دا راته وایي چې ثوابۍ کې د کیوټ د برخشا باتینګن وایي که نه ثوابۍ کې وایي ښه نو د وصال خپله باتینګل ورته وایي تا ته کسکر دي زه ورته باتینګل وایم یو بل سره ښه جوړېږو د وصال هم د زړه شکریه ادا کوم هغه هم څه ډونیشن رالیږلی دی هغه هم دوی ته حواله کوو کسکر صاحب څنګه صحت دې څنګه دی خیر دی جی بس د ستاسو ډېره مننه چې تاسو مونږ له دوره ټایم راکړو دوره وخت کو او لکه د ستاسو ډېره شکریه ادا کوم ضمیر صاحب هم ډېره شکریه ادا کوم او د دې بل مېلمه هم ډېره شکریه ادا کوم نو خو تاسو خو بیا موږ ته څه ویل غواړئ نو موږ به بیا تاسو ته کسکر صاحب دا راته ووایه چې دا دې په ذهن کې و چې په شړشمو کې به تو یو غزل ووایي هغه هم د صمد موبایل و او دغه شړشم به دنیا ته ور ورته کي دا په ذهن کې وه نه جي بیخي نه وه بس قدرتي کار و شړشمو کې غزل و جي ښه دا راته ووایه د کسکر معنی څه ده یار وچ کلس لکه کسکر دا کسکر واز ګڼه چې جوړ شي کسکر ښه دغې ته کسکر وایي دغې ته کسکر وایي تا ځان د دغه څیز لګولی جي دا ظالمې د دې قصه راته وکړه دا ظالمه څوک ده دا ظالم غریبي ده جي خلکه تا دا غزل داسې ویلی و جي دا راته ووایه چې یاره بیا کله په دې سوشل میډیا باندې ډېر خلکو ستا د وجې نه وخاندل پرسنلي ما ته چا ویډیو راولېږلی تا الا ویډیو ګوره چې موږ وکتل هغه جذبات چې پکې سوه نو ما له هم ډېر زیات خوند ناکو خو بیا خفګان راله په دې راغی چې کله ای بي ټي خیبر والا هم شکریه ادا کوم چې ستا نه هغه انټرویو کوله ستا سترګو نه اوښکې وبی دی نو هغې سره سره زمونږ ټول پښتانه هم د هغې سره ډېر زیات خفه شو تنقید چې په تا باندې وشو ستا په زړه کې داسې څه راغلی چې یاره ستا د سترګو نه اوښکې وبی دی جی دی خو داسې کسان پکې شته چې تنقیدونه کوي نو اوس هغه دی ما پسې اوس ګرځي که نه لکه ما ته وي چې څه دی پکار یي څه لکه ما ورته ما ته وي زمونږ ستاسو نه معافي غواړو ما ورته وایم د ستاسو ډېره شکریه او د ستاسو زه ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو ما پسې کنځل کړي هغه ما پورې نه نښلي نو وایم لکه هغه هم چې ما پسې م کړي هم ځان پسې کړي نو لکه ما ورته وایم زما نه معافي مه غواړئ د خدای نه معافي وغواړئ خدای به م معاف کړي زه ما خو معاف کړی لکه د خپل سایل نه نو لکه کم از کم چې زه غریب نه یم که نه لکه ځان ته چې یو سړی غریب نه وي که نه نو هغه به څنګه نور غریب وي لکه زه هم غریب یم داسې پکې نور غریبانان هم شته دی چې لکه ما ته خپل عزت او خپل دغه خوږ دی خپله غریبي خوږه ده چې ما پسې څوک کنځل کوي هغې ته ما ډېره شکریه ادا کوم چې هغو ما پسې کنځل کړي دي که نه دا راته ووایه پخوا کې دي د پښتو ژبې ډېر نامتو شاعر ناست دی جی زما نږدې ملګری دی او بل دا پښتانه خاص کر مسافر ورسره ډېره مینه کوي د ضمیر خان ضمیر راتګ څنګه ګڼې دلته ستا خواته ناست جی زه خو د ډېره مننه د ډېره شکریه ادا کوم په جهانونو مننه او شکریه ادا کوم چې دوی موږ له راغی ټایم یې لکه موږ ولم ورکړو موږ له هم ټایم راکړو نو پتې و ضمیر خانه
سم محسوس کړه د فرمان علي یاره خوشاله یم نو خوشاله مخ نه مې پته لګي کنه او بالکل لکه پړه باندې د سره غم نه ساتم ماته کې وسړی لس کنځله مو کې کنه اول خو د کنځلو حق نشته خو کماته لس کنځله مو کې کنه بیستنو اسمان چې وردولې دې مړه هغه جواب دی کنه باچا کر صاحب یو خبره درته کومه د مشر په حیثیت درته کوم د کشر هم درته نه کومه وایي چې زه ورته وایم چې ته کشر یې زه درنه مشر یم نه دغه تېره منځه وباسم زه دې کشر شوم ته مې مشر شوې په دې شاعرۍ کې په دې شاعري خو نه ده خو ګپ ولې که نه خو د هغه لفظونه مه استعمالوه ګوره دا ستا را پروګرامونه ګوره زنانه ګوري ماشومانې ګوري غټې ګوري سپینګیرې ګوري هر سړي په کور کې دا خندا گپ شپ په جوړ کړي دي نو کم سے کم لکه 10 لفظونه ما استعمالوه ښه صحیح شو دی ولن ټیک ته کنه او نور ماشاءالله الله پاک ته طاهر بھائی ما ته خدای دې نور سپوک مې کا زما چې تاره په خدای دې نور سپوک نه مریخ ته مریخ ته واو چې بيخي وو پر خاص امیر خان سیریس خبري خوش وي پرمان کسکر د بار سب ویل غواړي څنګه غزل مزل دې ساقو غزل استیا راځي تازه یو د شعر ورته وایم صرف دا ارشاد دا منم زما د زړګي سره او کسکرا دا منم زما د زړګي سره او کسکرا خبر یې د خپل ځان نه خبره او کسکرا ډیر ښه ته اوس د پښتنو زړونو کې دن نه غوړای پروت دی ته اوس د پښتنو زړونو کې دن نه غوړای پروت دی بیا بد ښکارې په ونی ما خبره یې کس واه بیا اوس د پښتنو زړونو کې دن نه غوړای پروت دی ته بد ښکارې په ونی ما خبره یې کس کرا نو زه راته وایم چې صرف زمونږ د زړه سره او په ټولو پښتنو ګرانې خو صرف دغه مرچکي والا او دغه بل په دې خبرو کې احتیاط کوه چې چاته کنزل ونه کړي او نور غب شپ ولا په غب شپ نو څوک نشي منې کولی زموږ خپل پاکستان دی خپل پښتونخوا کسکر سه وو سب ډاله کې مونږ هغه ظالم هغه شعر هم ډیر زیات وخت نه هغه د مینوال ډاله کې او زمیر خان د هم څه ډاله کې ها وی ظالم هو درابانه چې نو بنو کو ظالم هو درابانه چې نو بنو کو د سپالو په ګلونو کې د زنوم ظالم لده خوګېدو کنه ظالم لده خوګېدو کنه او مال دادنو خو کنه د ظالم هو درابانه چې نو بنو کو ظالم هو درابانه چې نو بنو کو لکه دا ما صحیح انداز کې ویل خبره ده بالکل ټیک ته خو زه نه تاسو بل کوم پهله چې دا غزل ریکارډ کو دا موبایل دې چانه غستو څنګه چلو دا سمد نه جی دا نه دی غستو دا سره ولاړو جی نه جی دې ما سينو دا موبایل لکه تار د نو وخت زر ځانه ویډیو کوم نه جی بس دا یو چارج ټا کړم ما بچا دې پکې و ما جې کوه چې نو رالم چې دا رازم دې څنګه کار کو چې دا تلا چانل نه کړه کنه بھائی اوس دلته موږ موجود یو ثوابای کی ضرورت نه پس به کوشش کوو چې ان شاء الله د فرمان د والد صاحب سره ملاقات وکړو دا غو سره یو سات کینو خو په ثوابای کی فرمان علي کسکر صاحب او داغه د ملګرو د ځان شکریا راکو دلته زموږ یو ډیر لوی شهید پروت دی کیپټن کرنل شیرخان شهید مزار ته ورځو د حاضرې کو یا ان شاء الله موږ سټریټ زو نور چې ثوابای کم کلی دلته کې به فرمان د والد سره ملاقات کوو نو زموږ سره کرنل شیرخان شهید مزار ته پښتون خبره کوم پښتون د خپل خاوري د پاره د خپل پاکستان د پاره دا زموږ لپاره ډیر لوی اعزاز دی چې کرنل شیرخان زموږ په دې پښتنه خاور کې پروت دی چې د خپل وطن د پاره شهادت ورکړی دی او نشان حیدر د پاکستان یو ډیر عظیم اعزاز دی هغه زموږ د پښتنو په نامه باندې موږ راغلی یو چې دروازې بند دي کسان زوښته دي نه او د دې ځای نه پس به ان شاء الله موږ وړاندې هم ځو باندې خاور شهادت د پښتنو دی دا نور خلک به هم زی خو جنت د پښتنو واه
ډېر غټ غټ خاماران مې د خوراک په تکل ګرځي نو الله کړی په خپله حفاظت د پښتنو دی ډېر ښه دی دا نه وایي چې وخوره دغه ست د پښتون نه دی راځه چې وخورو ګرانه دغه ست د پښتنو دی سینه یې غلبېل غلبېل شي مخه ډېر ورپکې نشته دا فال د پښتنو دی دغه پت د ضمیره پښتانه خو ځکه ستا یم پښتون یم جمع کړی صفت د پښتنو د کرنل شیر خان د مزار نه روانېږو او فرمان وایي چې یاره زه ورته څه شعر ډالۍ کوم جي فرمانه زما ځان دی زما ارمان دی زما دغه پاکستان دی زما ځان دی زما ارمان دی زما دغه پاکستان دی او په یو هکله باندې ښه دي او ډېر پکې نو پښتانه دي زما په یو هکله نو ښه دي دا پکې نو پښتانه دی او زما ارمان دی او دغه پاکستان دی او دغه پاکستان او دغه ضمیر خان دی او دا طاهر خان دی دا خو طاهر خان دی او دا خو ضمیر خان دی دا خو طاهر خان دی او دا خو ضمیر خان دی او د دینه دې زارېږم او دغه هم طاهر خان دی د دینه دې زارېږم او دغه هم طاهر خان دی او چېرته بې نظره ګرځېدلی خو دغه هم پکې وایه که نه شعرونه چې یادوئ دغه کسکر خان دی جی شعرونه راته وي چې نو دغه هم کسکر خان دی او ارمان دی او ارمان دی او جانان دی او فرمان دی او ضمیر خان دی ورپسې نو بیا کسکر خان دی واه 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 راځئ راځئ وي زمونږ خپله خاوره زمونږ په خپله وي هر څه پرېږدم خو خپله خاوره نه پرېږدمه هر څه پرېږدمه خو دغه خپله خاوره نه پرېږدمه او دغه هم پاکستان دی چې نور څه خو نو نه پرېږدمه او دا هم ضمیر خان دی چې زه یې نه پرېږدمه دا هم ضمیر خان دی چې زه یې نه پرېږدمه او په سرو ګلونو کې خو خان دی او زه یې نه پرېږدمه او په سرو ګلونو کې خو خان دی او زه یې نه پرېږدمه او دغه هم کسکر خان دی چې زه یې نه پرېږدمه واه ارشاد ارشاد کسکر سے دا ټیم ورور چې د کسکر صاحب د محلې ته او کوم ملګرو چې موږ سره هغه امداد کړی زما ډېر نږدې ملګري دي نو والد صاحب هم راغی د هغو کور ته ورځو انشاءالله هغه امانت ورته هلته کې ورکوم راځئ دا د فرمان کسکر والد صاحب دی کوم چې موږ ویډیو کې کتلی او د زګې ته د راتلو مقصد هم صرف دغه یو دی کوم چې زموږ د ملګرو ډونیشن کړی موږ چې والد صاحب ته یې میلاو شي هغه در غریبي تاسو وکتله د دغې ماشوم هغه فریاد هم تاسو په سوشل میډیا باندې اورېدلی و زموږ همیشه دغه کوشش وي چې یاره نن سبا دنیا کې ډېر نفرت دی په دنیا کې ډېر طنز دی که یو انسان یو ماشوم داسې پیدا شي زموږ مخونو باندې خندا خورېږي نو هغه له سپورټ ورکول پکار دی نه چې هغه ته کنځل وکړي شي بیا هغه د کور حالات هم تاسو کتلي په سوشل میډیا زما د ضمیر د راتلو مقصد هم دغه دی چې دا هر څه په خپلو سترګو باندې وینو او کم ملګري زما چې ذاتي ملګري دي هغو هغه ډونیشن رالېږلی دی هغه د هغه والد صاحب ته په خپل لاس باندې حواله کړو او تاسو هم دغه درخواست کوم چې نفرت مه کوئ نفرت دنیا کې سړی هېڅ هم د دې دنیا نه شي وړی همیشه زه ویډیوز کې وایم د دې دنیا نه سړی یو څیز وړي خپل عمل او په دنیا کې چې کوم څیز پرې دی محبت دی که سبا په دې دنیا کې نه نو خلک وایي چې او یاره پلان کې کس و مینه ناک انسان و مینهوال انسان و او خلکو سره به یې مینه کوله لاس به چوت کړي چې دعا به سي وکړو دغه مې التجا ده والد صاحب ته به انشاءالله امانت هم ترلاسه کوو فرمان صاحب به دوه درې ګپ هم لګوو ضمیر خان نه به مې یو غزل اورو د فرمان نه به اورو نو زموږ سره اوسئ کچم دا وار علم بل چا را کړی او خینه را کړی راس خای دا ما وړلو یا کړی دا څه د کرای کور دی چې حاضر یم موږ سره دلته کې زموږ د سترګو تور زموږ د زړه ټکور طاهر خان زموږ استاد سرور موجود دی سجن وړاندې عوامي نیوز والے زړه شکریا ده کوم تاسو د ماشوم आवाज پورته کړی او بیا د خپل خوب کشر مثال هم شکریا ده موږ رابطه تاسو سره وکړه ډېر زیات خوشاله یم چې تاسو کوم د کیرونه د سوشل میډیا په لیکه باندې د دې خلکو आवाज دنیا ته ورسي او د خلک دنیا ته ښکار شي نو زه هغه تاسو ډېر زیات اپریشیټ کوم ډېر مننه او د ثوابای باره کې زه دا وایم چې زما په لکونو باندې فالوورز دي د ثوابای نه چې ماته کوم ریسپانس راځي د ثوابای د خلکو محبت چې ماته سونه ملاويږي نو هغه زم چې په یو ځکه ماته نه ملاويږي نو تاسو په دې شیشه باندې ثوابای لزران شکریا ادا کوم چې نه مزدوري کړې د نه پلار مزدور ساتلې ستاده پوله لاسونه احساس چرته ورسي په دې ارمان باندې ډېر د خاورو لاندې کړل دنیا غواړي خدا کم د پلاس
چرته ورځي که صدقه ورکوي په مخ او په مروت یې ورکوي ثواب یې هم نه کېږي چل د اخلاص ټوک ډوډۍ چې ستا اجره ساتي او ځان پرې وجني غریب سړی دی خانه دله لباس چرته ورځي رقیب جانان ته ویل ضمیر به په شریکه مړ کړو خو جانان وویل ضمیر له ملاس چرته ورځي یو جهان مننه جی خجی کم اجي سے بل چیزوں سے ډونیشن کړي حیات خان د تمام نه زړه شکریا دا کوم دا غوسه ظهور بھائی او رفیع الله 20000 روپۍ کټ کړي 10000 روپۍ فرمان لرا لګلي کاکا دا غو امانت ته او دا 19000 روپۍ تاسو ته وسال لګلي او 23000 ماته را لګلي نو دا غو غو پورا پیسې دي دام کاکا تاسو ته حواله الله تعالی هم خراشه د دې پتا شکریا ادا کړو خپل شکریا موږ یو خبر کوم کاکا مونږ نیو مونږ د دې خلکو आवाज جو بالکل چا چې ډونیشن کړي چا چې تاسو سره خدمت کړي بل زما خبره پرمانه دا وره دا اوس حالات الحمدلله الله دې چې بدل شي ستاسو ته په خپل خپل باندې ودرېږي په خپل لاس باندې مهنت کې د خپل پلان او په خپل لاس باندې ګټي زمونږ دغه ملګرو ته کوم چې فرمان ملګری دي دغه ته ملته اجازه چې دوی په تعلیم باندې ډېر زور ورکړي دوی چې کوم د قران سبق ته غیله ډېر زور ورکړي پروګرامونو له هم بوزي بیا یې دا د خپل وخت چې خلک ویني په سوشل میډیا باندې خو د سجنو ضرورت سي د قران شریف سبق ته د سجنو ضرورت سي د سکول سبق ته نو تاسو د ملګرو د شکریا ادا کوم سمت به دې د بل ملګری دې د دې شکریا ادا کوم د دوسري او پرمانه په خپل لاس باندې بکار کې په خپل خو باندې بودريږي ټیک شو د سي الفاظ دخلینو نه خيږي کوم پښتانه ساسره نه کې د غوز لازارو شي سبو یا ملګرو باره کې د وصال باره کې د اجي باره کې کوم چې تمام نساسو ډونیشن ډیره شکریا د کوم تاسو ډیره شکریا د کوم تاسو دغم ضمیر خان دی وې د تاسو دغم ضمیر خان دی وې د تاسو زما هم پاکه وصال خان دی هم د تاسو واه ډیره مننه هم پاکه وصال خان دی وې د تاسو او ډیره شکریا د کوم تاسو او ډیره شکریا یو جهان ډیره مننه نو خپل طاهر خان ورو د صوابې د پښتنو ورکې اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا سلام تو زما د مشان دي وس انا مالا دي سلام خپل پرمان کسکر لورکې اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خپل پرمان کسکر له اجازه نه خپل پرمان کسکر لورکې اجازه فرمان کسکل لور کې اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټوټل 60000 روپۍ زموږ د سعودي عرب ملګری دي او تاسو 19000 راکړې کنه جی جی او 23000 روپۍ د وصال خان دي هغه 42000 روپۍ هغه جوړیږي 1,02,000 روپۍ سمثینګ جوړیږي دا ټول اوخي خلکو اوریدلې په دې باندې به تاسو خپل مستقبل سموي دا پیسې محفوظ ساتي د وړو مستقبل به جوړ کړئ خپل ځان له بيسو کوي ٹھیک شو نو چې د اخره سبق ډیر ضروری دی دا خبره یاد ساتئ د بچوړي د سبق ته پوس پکې د چې کوم مشر ورو دا غم د سبق ته پوس کوي سکول ته تللی دی نه تللی د قران شریف سبق ویل دی نه دی ویل د سجن ضروري څه ځای غلي دا دوه ان شاء الله دوه مخ وړاندې باندې زی الله ولا نو ورغو خلک پیژنې دی چې سبا هر کار ته لاسه شي نو ان شاء الله نور سبق مې وي ٹھیک ده نو په سبق باندې ډیر ذهن ساتئ ٹھیک شو الله خوشاله راکې اجازه ته هم درنه لاړو مونږ لکه انټرپرینور چې څونه راځي هغه ته اسانتیا پیدا کوو مطلب یو سړی نوی لینډ شي په دوبۍ کې یا ایون دلته په جاب باندې هم یې الریډي هغه ته دونه د ګورنمنټ افیسز د کم انټرنل سټرکچرز پته نه مونږ ریټس ډېر اکنامیکل دي او زموږ سروس ډېر فاسټ دی ډېر پروفیشنل کسان دي زموږ سره یو په ښه طریقه باندې مونږ کس ټیکل کولی شو دوبۍ په دې باندې پروموټ کوو چې یو خو دلته ټیکسز نشتي سیفټي سکیورټي ډېره ښه ده بل لا چې د دیزي کم لوکلز چې دي ډېر زیات کوآپریټیو دي تاسو د هر قسمه معلوماتو حاصلولو لپاره زموږ سره رابطه کولی شئ